دی لور به بابا ته وی چې بابا په مخ باندې د دوړې ولګېدې را دی خواشه چې په دې لوپټکې دله د مخ نه خاورې لرې کړم. دغه ماشومې به د پلار د ګیرې او د مخ نه خاورې اوسنډلې، خولې به د تندي نه وله اوچې کړې او خپله وړه لوپټکې به یې ورته د ببوزي په طور وښله او بابا ګرمي دې کېږي صبر وکړه چې دا لوپټکې راته ووایم چې دا خوله درنه اوچه شي. دا صحابي وی دی لور به را سره دغه خوږې خوږې خبرې کولې خو زما زړه سخت او جهالت دور و. وی زه خو پوهېدم هم نه کنده مې دومره ښکته کړه چې زه تې په مشکله بار راووتم. چې بار راووتمه دې ماشومې له مې دیکا ورکړه کندې طرف ته او په بیلچه مې ورپسې خاورې اړول شروع کړو. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین انسان پیدا کړی دی او د نورو مخلوقاتو نه اوچت او عالیشان مقام ورکړی دی. زمونږ او ستاسو پیدایش دا د عبادت د پاره شوی دی. رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان او پیری دا د الله رب العالمین د عبادت او بندګۍ د پاره پیدا دی. د ټولو نه اولنې انسان حضرت آدم علیه السلام دی. د آدم علیه السلام پیدایش دا په میدان عرفات سره نږدې یو وادي ده، وادي نعمان په هغې کې شوی دی. د آدم علیه السلام بدن مبارک میدان عرفات سره نږدې وادي نعمان کې تیار شو. دغه ځای کې روح ورواچولی شو او د دې نه پس الله رب العالمین آدم علیه السلام جنتونو ته بوتلو. بیا آدم علیه السلام په جنت کې زندگی تیروله. د دنیا تقریبا 1500 کاله آدم علیه السلام په جنت کې تیر کړي دي او دا د آخرت د نیمې ورځې برابر وه. آدم علیه السلام په جنت کې زندگی تیری شپې ورځې سبا کېږي، وخت تیریږي. دغه ځای کې آدم علیه السلام باندې ستړیوالي او پرکالي راغلله. د هغې ستړیوالي او د پرکالۍ په نتیجه کې آدم علیه السلام د یوې ونې د لاندې ډډه ولګوله. لږ ساعت پروت دی، ناګهانه ګس طرف ته د ګسه پوختی د بدن نه جدا کېدل شروع شو او آدم علیه السلام دا خبره محسوسه کړه چې زما د بدن حصه زما نه جدا کېږي. ګسه پوختی جدا شوه، بهر ووتله او هغې له الله رب العالمین د یو حسین او جمیلې زنانه شکل ورکو او هغې له الله پاک نوم هم خوښ که. نوم پې الله کېښوده حضرت حوا علیه السلام. حوا بیبي الله په جنت کې پیدا کړه. څه خلک وایي چې آدم علیه السلام په جنت کې پیدا شوی دی، نو دا خبره غلطه ده. یا حوا بیبي په دنیا کې پیدا شوی ده، نو دا خبره غلطه ده. آدم علیه السلام په دنیا کې وادي نعمان کې او حوا بیبي په جنتونو کې پیدا شوی ده. دا مسلمه خبره ده. بیا آدم علیه السلام د حوا بیبي بدن مبارک ته چې وکتل چې دا خو زما د بدن نه حصه جدا شو، د دې نه دا حسین جمیل زنانه جوړه شوه، نو پیژندلی نه چې دا زنانه ده. و صرف دومره محسوس کړله چې زما د بدن یو جز جدا شو، نو سمدستي ورته لاس ور واچو. دغه وخت کې الله پاک ورته حکم وکړو چې مه دې له لاس مه وروړه، دا ستا دپاره اجازت نشته. الله نه تپوس کوي پروردګاره ماته به څنګه اجازت میلاویږي؟ الله پاک ورته فرمایي چې دا ستا
د دنیا بیبي به وي دې سره به تاله نکاح کوم په نکاح باندې به بیا ته دې لکه لاس وروړې تا ته به اجازه وي. آدم علیه السلام الله ته وی پروردګاره ما سره سدي مہر خو نشته زه به څنګه دې سره نکاح کوم. الله پاک فرشتې ټولې ګواه کړې او حضور علیه السلام باندې آدم علیه السلام درود شریف وی او حوا بیبي ته دغه درود شریف په مہر کې ورکو. په حضور علیه السلام یو ځل درود شریف ویل شو، حوا بیبي ته مہر کړی شو. الله د آدم او حوا علیهم السلام د هغوی نکاح د فرشتو په ګواهۍ او په موجودګۍ کې په خپله وکړله. بیا په جنت کې انسانان داسې نه پیدا کیږي لکه څنګه چې په دنیا کې انسانان پیدا کیږي. د توالد و تناسل سلسله دا د دنیا ضرورت په جنت کې یو انسان بل انسان ته نه محتاج کیږي او نه احتیاج لري. د دې په وجه باندې آدم علیه السلام او حوا بیبي جنتی زندگی تیرولا او الله اراده وکړه چې اوس آدم علیه السلام او حوا بیبي د جنت نه بهر شي چې د دنیا نظام پر روان کما. نو الله پاک آدم علیه السلام او حوا بیبي د څه خاص خبرو په تناظر کې جنت نه راولېږل او په دنیا کې بیا الله پاک څه وخت پس یو ځای کړل او د هغې نه پس الله پاک د اولاد سلسله د آدم علیه السلام او د حوا بیبي ترمنځ شروع کړه. د آدم علیه السلام او د حوا بیبي یو ځایوالی او نزدېکت به کېده. نو څه خلک د دروغ خبرې د ځان نه مشهوري کړي دي چې وی هره ورځ به د آدم علیه السلام بچی کېدل. نو دا خبره بې بنیاده ده او دا د عقل نه خلاف خبره ده. څومره چې د احادیثو مطالعه بنده وکړي نو په دې نتیجه رسیږي چې څنګه د یو انسان په پیدایش کې وخت لګي هغومره وخت په هغه وخت کې هم لګېده. د آدم علیه السلام او د حوا بیبي چې کوم بچي کېدل هغه به هم 9 میاشتې بعد کېدل، یعنی کال 9 میاشتې به پکې ترمنځه فاصله تېرېده. صرف دومره خبره بدله ده د نورو خلکو د نورو انسانانو د پیدایش نه مختلف انداز د دوی دو چې هر ځل د آدم علیه السلام بچی به کېدل نه هر ځل به 2 بچی کېدل. ټوینس تاسو ورته وایې برغوني بچی به کېدل. نو د آدم علیه السلام هر ځل چې به ماشومان پیدا کېدل نو یو به هلک او یو به جینۍ وه، یعنی رور خور 2 به پیدا کېدل. نو بیا کتاب لیکلی دی چې د آدم علیه السلام څو ځله بچي شوي دي. نو ګڼو احادیثو دا خبره راغشتې ده او په احادیثو کې څه ناڅه تذکره شوې ده. د دې په وجه باندې څه احادیثو کې دي وایي 20 ځله د آدم علیه السلام بچي شوي دي. نو چې 20 ځله بچي وشي نو برغوني نو ټول اولاد 40 شو. او څه احادیثو کې دي چې 40 ځله د آدم علیه السلام بچي شوي دي. نو د دې نه معلومه شوه چې برغوني به کېدل نو 80 بچي دا د آدم علیه السلام وو. اوس که 20 ځله د آدم علیه السلام بچي شوي دي نو 20 پکې هلکان او 20 پکې جینکې شوې. که 40 ځله شوي وي نو 40 هلکان او 40 جینکې شوې. اوس په دې کې دا خو رور خور دي نو نکاح خو د رور خور سره نه کېږي. نو د نکاح دا سلسله د کله نه شروع شوې ده. نو احادیث مبارکو دا مضمون راغشته دی د آدم علیه السلام به کال په کال 2 بچی پیدا کېدل، هلک او جینۍ رور خور به او پسې چې بل کال له به بیا هلک او جینۍ پیدا شو. نو هغه مخکینی چې کوم هلک پیدا شوی و د وروستۍ جینۍ سره به یې داسې نکاح کېده لکه په نن دور کې د تره د ترور بچو سره چې یو بل سره نکاح خلک کوي. نو دغه شان د تره بچو په منزله به د آدم علیه السلام چې اولنی کال باندې کم زوی به شوی و پسې کال لکه ملور شوی و هغې سره به نکاح کېده. د آدم علیه السلام په شریعت کې د نکاح طریقه د دغې ځای نه شروع په دغه انداز شوې ده او دا انساني سلسله الله شروع کوله. او په کم کال چې به دا وروستۍ جینۍ وشوه نو مخکې کال چې کوم هلک شوی هغه سره به نکاح کېده او مخکې کال باندې کومه جینۍ پیدا شوې دا وروستۍ چې کوم هلک به پیدا شو هغه سره به نکاح کېده. دا به رشتې په دې طریقه باندې کېدې.
آدم علیه السلام په خپله باندې ډیر بچي او نوسی کړوسی لیدلی دي. د هغې نه بعد بیا چې خپلو کې د دې بچو بچي پیدا شو نوسی او کړوسی، نو د دې نه رشته، خاندان او تعلقات نورم زیات شو او انسانیت بقا وموندله، انسانان پیدا شو. اوس د دنیا د نظام د چلولو لپاره الله پاک انسان الکم پیدا کړی دی او انسان الله جینم پیدا کړی دا. انسان دا دوه قسمه دی، الک او جینه. نو د الک دنیا ته ضرورتو نو الله پیدا کړ، داسې د جینه په دنیا کې ضرورتو نو الله پیدا کړه. اوس په زمونږ په معاشره کې چې الک کیږي یا جینه پیدا کیږي، نو دا د الله د حکمت مطابق او د الله د مرضی او د فیصله مطابق کیږي. دا سنه ده چې دا د الله نه خبره ده د دې حالاتو نه، دا اسبه سپخپل کیږي، دا سنه ده. په دنیا کې ک الکان پیدا کیږي، ک جنکه پیدا کیږي، الله ضرورت ته ګوري چې د کم شي ضرورتي هغه شی پیدا کوي. نو د زنانه ضرورت وی، نو په هغه کور کې الله به جنکه پیدا کوي. هم په دغه کور کې د نارینه ضرورت وی، الله به الکان پیدا کوي. دا څنګه ده چې یو بنده الله وسره عزت کوي چې ته غواړې زه به نه در کوم، دته ضرورت د سم وی الله به ورکوي. ستا او زما په ضرورت ستا زما نه زیات زمونږ الله ښه پوهیږي. مونږ چې په خپله پیدا شو، مونږ ته د خوړلو ضرورت، مونږ ته د څکلو ضرورت، مونږ ته د بدن د ترقی او د نشو نما ضرورت، نو دا هر څه مونږ له چا پوره کړي؟ دا ټول ضروریات الله پوره کړي دي. نو داسې په دې دنیا کې د الګ ضرورت دی که د جینۍ، نو دام الله ته ښه پته لګي. د دې په وجه الله چې سم پیدا کړي نو شکر پې ویستل پکاري. دا د الله نعمت هم وي، دا د الله فیصله هم وي او د الله رحمت هم وي. بیا په نن دور کې زنانه ته سپک کتلی کېږي، خو داسې نه ده چې صرف په نن دور کې زنانه ته سپک کتلی کېږي. د هر دور د نفرت ځان له طریقې وي. د حضور علیه السلام په دور کې د زنانه د ذات نه د نفرت کولو بیله طریقه وه، په دې دور کې د زنانه ذات نه د نفرت کولو بیلې طریقې دي. د حضور علیه السلام د پیدایش او د هغوی د نبوت نه مخکې دور جهالتو د جاهلیت زمانه وه، په هغې کې خلکو د زنانه سره ډیر بد سلوک او رویه به کوله. د ټولو نه اول کومه زنانه چې ماشومه به پیدا شوه، نو هغه ماشومه به په کور کې ژوندی نه پرېښوده، ماشومه به نه پرېښوه. او د کفارو چې څومره برایي کیدی شي، نو هغه خلک کوي او موږ په خپله بد وایو چې کفار او دور جهالت کې چې کم جاهل تیر شوي هغه بد خلک وو، هغې پلیت او ناکاره خلک وو. او په هغوی کې یو ښه خبره هم درته کوم، او په دې دور کې په دې مسلمانانو کې یو خراب خبره ده، دام درته کوم، او د دواړو موازنو کې چې څوک ښه شو. کم چې د جهالت د دور خلکو هغوی به لور نه برداشت کوله، خو هغه لور چې پیدا به شوه، نو دی به بیا د خلکو نه پټ ګرځېده وي. خلک به وي چې د فلاني لور شوې ده، نو دی به په دې ملامته او شرمنده و. خو بیا هم دغه لور به سم دستي نه ښخوله. یو تفسیر کې لیکلی دي، وی عربو چې کومو خلکو به لوڼې ښخولې، نو هغې خلکو پیدایش سره په هغه ورځ سمدستي به یې نه ښخولې، کم از کم 4 یا 6 کاله به یې ساتلې، او 4-6 کالو عمر ته به ورسېدي، نو په خپلو خپو به یې بوتلې او چېرته ځنګل، چېرته مقبره او چېرته یو ځای چېرته بل ځای کنده کې به یې ښخولې. او په دې ډول هغه عرب هغې کې جهالت و، د حضور نه مخکې هغوی کې ظلم و ستم بربریت و، د هغې باوجود ماشومه لور 6 کاله کې به ورته څه نه وې. ټیک ده چې د هغې وجود به ځان لپاره شرم ګڼه، خو 6 کاله کې به ورته څه نه وې. او په دې دور کې وګورئ مسلمان څه کوي. زنانه چې د هغې یو لور وشي، ورپسې بله وشي، نو توبه که ورپسې 3 او 4 وشي، نو پلار یې څه وایي؟ پلار یې وایي
ښځې ته وایي ډاکټر یې له لاړه شه الټراساونډ وکړه. اوس دا زنانه چې الټراساونډ وکړي ډاکټره ورته ووایي چې دا خو فیمیل ده، دا خو بجینۍ پیدا کېږي، نه یو خو د دې ښځې رنګ وتښتي، خو ښځه په دې کې مجبوره ده، ښځه په دې کې ګناهګاره نه ده، ښځه د خاوند نه مجبوره وي، د خاوند د تانو نه یریږي، نو ښځه خو رنګ والوزي، رنګ یې خراب شي. خو چې خاوند خبر شي نو دا ښځه خاوند خپل کور ته نه بوځي، ډاکټر یې ته وایي ته مونږ له ابورشن وکړه، دا ماشوم ختم کا. عربو کې سو ماشومه به پیدا شوه 6 کالو کو پورې به پالله، خیال به ولا ساته، ټیک د چې داغي وجود د ځان نه پاره شرم به غنو، خو بیا هم 6 کالو پورې به وته سنوي. او زمون خلک سکی ک جینې د الټراساوند ریزلټ راغی چې جینې دا، نو بیا ماشومه دنیا ته راغلی نی بارو بارې ختمي. دنیا ته دراتلو نه مخکې دنیا ته دراتلو لارې ولا ختمي کی او جسم ولا بالکل ختم کی، پرې نه دی دنیا دراتلو لپاره. نو دا یو خراب عادت زمون په مسلمان او یو ښه عادت په عربو کې، اگر چې هغه ښه نه دي په دې صفت او په دې عادت هغه ښه کېږي نه، هغې ډېر ظلم ستم کړی دی. او بهرحال په دې معاشره کې د خپلو بچو خاص کر د لوڼو خیال ډېر وساتئ او دوی له مینه محبت ورکړئ. که خبر شي چې لور بدي کېږي نو په دې باندې جنګ جګړه مه کوه، په دې باندې ملامته کېږه مه، په دې باندې خفه کېږه مه. ته ښه پوهېږي که ستا الله ښه پوهېږي، تا دپاره د لور ضرورت دی، نو ته ولې الله نه هلک غواړې؟ الله به هلک هم درکوي که ضرورت الله ته محسوس شي چې دا بنده د زوی حاجت لري. الله پوهېږي، ستا حاجت ورته معلوم دی، د ماشوم انسان هلک او د جینۍ ضروریات معلوم دی الله ته، چې دې وخت کې د کوم شي ضرورت دی هغه وخت الله هغه پیدا کوي. بهرحال عربو په خپل دور کې د زنانو نه ډېر نفرت کړی دی. که به لور وه نو هغه به یې جمدی ښخوله، او که به ښځه وه نو چې ماهانه بیماري به راغله نو د دې خپلې بیبي نه به هم خلکو نفرت کو، او داسې نفرت به یې ترې نه کو چې دا تاسو د کور په دروازه کې کور کې دننه د کور دروازې سره خوا کې یو کوټنۍ جوړه کړي د سپو دپاره. عربو به عموم دغه شان کور کې دروازه کې دننه طرف ته یو وړه کوټنۍ جوړه کړې وه چې په هغې کې به انسان پوره ودرېدی نه شو، کېناسته به نو بیا به ناسته اسانه وه او سر به یې اوچتولی نه شو. داسې یو کوټګۍ به یې جوړه کړې وه. دا د هر عربي په کور کې دا شی به و، خو چونکې هغه وخت کې دین اسلام نو راغلی نو دا ظلم و ستم او دا طریقې روانې وې چې کله زنانه د ښځې په روپ په کور کې اوسېږي نو دغه زنانه چې بیماري به راغله نو دې نارینهو به ورته وایي چې بس ستا ډیوټي ختمه، اوس به کور کې لوښو لرګو له ګوتې نه وړې، څه سره به لاس نه لګې، په کټ به نه کښېنې، بسترې له به ګوتې نه وړې. دوی به ترې د هرې خبرې نفرت شروع کړو، مونږ سره به یو ځای خوراک څښاک ته نه کښېنئ، دومره پورې نفرت. او بیا به یې څه کول، تاسو چې سپو له کمې کوټې جوړې کړي کوټنۍ، دغه شان به دغه زنانه هغه کوټګۍ کې بنده کړه او کمې پورې دا بیماري به ووایي د دې کوټګۍ نه بار به نه روځي. نو عربو به دا ظلم و ستم کو، نه خو هم انسان دی، کور کې چې څوک سپی یا چرګ چرګوړي وساتي هغه هم خوراک غواړي، نو دې عربو به بیا دغه زنانه مظلومې زنانه له خوراک راواخیسته، د روټۍ چې ټیم به شو نو هغه به یې ورته داسې وروغورځو لکه تاسو چې په کوڅه او دروازه کې سپي ته روټۍ ور او کوم لوښي به په دغه حالت کې استعمال کړل هغه به بیا دوی نه استعمالول. دونه نفرت یې د زنانه نه کړی دی. دا د عربو دستورو. او که زنانه خور وه نو هغې له به میراث نه ورکولی کېده. د پلار د وفات نه بعد چې څونه مال به پاتې شو نو دې روڼو به پې خېټه ور واچوله او ټول مال به یې قبض که. اوس په هغه دور کې چې کوم جهالت او ظلم و ستم یې کړی دی، دې دور کې مسلمان ځان ته مسلمان وي، دی خو هم د پلار د وفات نه بعد د خپلې خور هغه مال او د هغې حصه په هغې وراثت باندې خېټه ور واچي، خپلې خور ته حصه څوک نه ورکوي الا ماشاء الله. ډېر خلک داسې به وي چې هغه د الله د یرې د رور حصه رور له ورکوي، د خور حصه خور له ورکوي،
خو ډیر خلک داسې شته چې لور له عیسی نه ورکوي، ځینې خلک داسې شته چې د پلار په مال کې خپلې خور له عیسی نه ورکوي. نه هغه دور کې چې څه کېدل په دې دور کې، خو صرف انداز جدا جدا. هغه دور د جهالت په دغه طریقه باندې د نفرت اظهار به کېده، دا دور دی په دې کې د نفرت په دې انداز باندې هغه اظهار کیږي. دې په وجه باندې تاسو د زنانه ذات سره هغه که مور ده نو دې سره مینه وکې، دا ستا مور ده. حضور علیه السلام چې کله دنیا ته تشریف آوري وشوه، نو د حضور علیه السلام د راتلو د برکته د هغوی د مخ د خاطره الله پاک د زنانه دغه بېللی شوی مقام واپس د زنانه ته ورعطوا کو. حضور علیه السلام وفرمایل زنانه که د مور ده نو د دې مور خدمت وکړه، د دې د خپو لاندې جنت دی. نو مطلب د دې د خپې دا ستا دپاره د جنت باعث تو په جنت ته لاړ شي، نو د مور خدمت وکړه. زنانه که د خور ده یا زنانه که د لور ده، نو دې سره محبت دومره وکړه چې دا څه قسمه ضرورت لري چې بغیر د یری ترخې تا ته ووایي، دا چې خپل حق غواړي چې تا نه د یو ظالم په حیثیت نه یریږي، ته دومره مینه ورکه چې تا سره په مینه باندې د خپل حق خبره کولی شي. زموږ نارینه داسې کوي نه. یوه جینۍ خپل رور ته ویلی شي چې لالا یا روکې تا سره زما حصه د مال راکې، نشي ویلی. داسې یوه لور خپل پلار ته ویلی شي چې بابا تا سره زما حصه د مال راکې، دا ویلی شي، نشي ویلی. او که وی او اول خو پلار یا رور ورکوي نه، خو که ورکوي نو بیا پې د کور دروازې د همیشه دپاره بندې کې غم او ښادي ورسره ختمه کړي. عیسی خو غواړې در به کو، خو په دې شرط چې غم ښادي به هم ختمه وي، رور ولي خور ولي به ختمه وي، او پلار ولي او لور ولي به ختمه وي. دا خبرې شروع نو دا څنګه معاشره ده؟ تاسو که ځان ته مسلمانان وایه نو ځان کې د مسلمانانو خوی او اسلامی تعلیمات راولئ. اسلامی نوم باندې سړی نه مسلمانېږي، اسلامی تعلیماتو باندې سړی کامل کیږي. نو الله دې مونږ کې اسلامی تعلیمات زموږ زندګۍ کې راولي. بهرحال حضور علیه السلام زنانه له بیللی شوي اوچت مقام چې کمې بیللی هغه واپس ورکړی دی، دا د الله په منشا د الله په مرضی باندې ورکړی دی. حضور علیه السلام فرمایي تاسو کې داسې څوک مسلمان بنده چې د هغه درې لوریانې وي یا درې خویندې وي، او د هغې درې لوریانو یا د هغې دریو خوریانو داسې خیال وساتي چې په ځان یې بوج ونه ګڼي او خدمت یې وکړي، د ده دپاره الله ټکانه په جنت کې پیدا کړې ده. دله به الله په جنت کې کور د همیشګۍ د خوشحالو ورکوي. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی تاسو کې یو مسلمان بنده چې د هغه دوه خوریانې یا دوه لوریانې وي او د دوی یې صحیح تربیت وکړو او حق یې ادا کو، او دا لوڼه یا دا خویندې د ځان دپاره شرم ونه ګڼو او عزت احترام یې ورکو، تر دې چې اسلامي تربیت یې ورکو، په وخت د ضرورت یې ولا په ښکلي ځای کې د ښکلې رشتې انتخاب وکړو. حضور علیه السلام فرمایي دا بنده به جنت ته ځي. بل حدیث مبارک کې حضور علیه السلام فرمایي وی چا چې دوه لوریانې وي او د هغې حق یې ادا کو، حضور علیه السلام فرمایي په جنت کې ما سره داسې یو ځای وي لکه دا دوه ګوتې چې په دې لاس کې یو ځای دي، منځ کې فاصله نشته. نو زنانه له خدای پاک ډیر اوچت مقام د پیغمبر علیه السلام د برکته ورکړی دی. د حضور علیه السلام په دور کې رنگ په رنگ خلق هغه به راتلل جوق در جوق او هغې به مسلمانېدل او اسلام کې به داخلېدل. یو صحابي دی هغه اسلام قبول کی او راغلی د حضور علیه السلام سره د صحابه کرامو په مجلس کې تشریف فرما دی او ناست دی. حضور علیه السلام د لوڼو د حق حوالې سره خبره وکړه چې د لوڼو خیال وساتئ، دوی سره زیاتې مه کوئ او دوی سره محبت وکړئ، دا لور دا ګورې رحمت دی او دا بې زبانه ده، دا تا ته اسم نشي ویلی، که ته ډېر ظلم وکړې دا به برداشت کوي خو دا راته نه راتاویږي. نو حضور علیه السلام د لور په شان کې
ارشاد او فرمایي یو صحابي دی هغه جړل. نو دا صحابي بیا قصه کوي د الله محبوبه دومره ښکلې تعلیمات دې راته راکړل، د لور حق، د خور حق، د مور او د ښځې حق دې راته وښو. یا پیغمبر علیه السلام ته دا صحابي فرمایي د الله محبوبه چې کله زه مسلمان نوم د جهالت شپې ورځې تېرېدې، یو ځل زما لور پیدا شوې وه. دغه لور مې غټېده د شپږو کالو عمر ته چې ورسېده، خو روزانه به ما وی چې دې له به زه کنده ګورم او دا به ښخوم. وخت به نه میلاوېده چې کله د شپږو کالو شوه، د کور نه مې بلچا، سسکوره، کودالې وغیره په سبانه باندې بهر وړي دي پټ په پټه. او یو ورځو کې یو ورځ ما خپلې ښځې ته بهانه وکړه، ویم دا جینۍ ماشومه ده دا تیاره که چې ته ما ماخېلو کری بوزم یا څه بله غم ښادي د هغې لی بوزم. وایي زما ښځې زما دغه ماشومه لور د شپږو کالو هغې ښکلې طریقه باندې تیاره کړه، سر یې وله ووینځه، ویښته یې وله غوړ کړل، بیا یې ږمنځه، سترګې تورې، ښکلې جامې ورته اچولې، خوشبو وغیره لګولې او وړه الو پټکې یې ورته په سر کړه. او ماشومه ډیره خوشحاله وه چې ما پلار چرته بوځي. اوس دا ماشومه د خپل انجام نه خبر نه ده. دا صحابي قصه کوي په دور جهالت کې ما دغه ماشومه د ګوتې نه نیولې ده او د ځنګل په طرف باندې روان یم. د ګرمۍ سخت موسم دی، د ځنګل منځۍ ته چې ورسېدم هلته ما بلچا، کوداله، سسکورې وغیره سنبال کړي. هغه مې راواخیستل او لور ته مې وی چې بچې ته دلته کښېنه، زه دلته لږه کنده کوم. ماشومه د خپل حال نه نه وه خبر چې دا کنده د څه لپاره کوي او په دې کې خلک څه کوي، ځان نه وه خبر. لږه شېبه کې دې سړي په دغه ځنګل کې کنده وکړه، دونه ښکته کنده لاړه چې د دې سړي تې نه صرف سر بهر دی. د لور به بابا ته وی چې بابا په مخ باندې دې دوړې ولګېدې، را دې خوا شه چې په دې لوپټکې دله د مخ نه خاورې لرې کړم. دغه ماشومې به د پلار د ګیرې او د مخ نه خاورې وڅنډلې، خولې به د تندي نه وله اوچې کړې او خپله وړه لوپټکې به یې ورته د ببوزي په طور وښله او بابا ګرمي دې کېږي صبر وکړه چې دا لوپټکې راته ووایم چې دا خوله درنه اوچه شي. دا صحابي وی دی لور به را سره دغه خوږې خبرې کولې، خو زما زړه سخت او جهالت دور و. وی زه خو پوهېدم هم نه، کنده مې دومره ښکته کړه چې زه تې څه په مشکله بار راووتم. چې بار راووتم دې ماشومې له مې دیکا ورکړه کندې طرف ته او په بیلچه مې ورپسې خاورې اړول شروع کړل. اول ماشومې وی چې ګنې دا پلار را سره ټوقې کوي، هسې را باندې خاورې راچوي. هغې نه پس چې دا د تر پنډو په خاورو کې راګیره شوه، نو زړه ترې نه خور دی بابا، ما له دې په خوله کې هم خاورې را واچولې، په غوږونو کې هم خاورې لاړې، پوز او سترګو کې هم خاورې لاړې. بابا ما سره دا ته څه کې، زه خو خوږېږم او زه خاورو کې ډوبېږم، یریږم. پلار زړه سخت شوی دی، خاورې پې ورړی، دومره خاورې واوړېدې چې ماشومه تر د نامې ډوبه شوه. اخر کې خاورې ورړولې تر سینې پورې ډوبه شوه. اخر کې دومره خاورې ورواړولې چې دا پوز او خوله یې ښکاره دي، نور ټول بدن او لاسونه یې پټ دي. اخر کې ماشومه روتې چغې وی بابا ما څه چل کړی دی، ما ته زما قصور وښایه، زه به بیا هغه روانې نه کومه، خو زه په خاورو کې یریږم، پړه مې تیاره کېږي او زړه مې ډوبېږي او ما په دې خاورو کې مه ښخوه. اخر انجام دا سړی وی ما په خاورې نورې ور واچولې، سر یې بالکل په خاورو کې پټ شو. یو ګټ مې د بره نه په مشکله راواخیسته، په دیکو مې راوښویو او د ماشومې چې کوم ځای سر و هغه ځای کې مې ګټ ورله د پاسه راواچو، نورې خاورې مې پرې راواچولې چې چېرته په لار تېرېدونکي خلک د دې ماشومې که اعصا پکې اواز وکړي ووینري، څوک یې راپسې رونه باسي. غټ مې پې واچو، بیا مې پې نورې خاورې مې واچولې، دومره خاورې مې پې واچولې چې د ځنګل ځمکې سره مې دغه کنده بالکل همواره کړه. دغه صحابي په مجلس نبوي صلی الله علیه وسلم کې ناست دی، حضور علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. دغه شان د صحابه کرامو د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. او دا صحابي چې د په دور جهالت کې دا ظلم کړو، نو دی عموم جاړي
او حضور علیہ السلام ته وی دا الله محبوب زما لور چې پاغه کنده کې کمې روتې چغې والی نو هغه روتې چغې اوسم زما په دماغو کې تاویږي، هغه روتې چغې اوسم مال په سینه کې دننه زړه زخمی کوي، ما به الله معاف کی. ظاهره خبره ده چې کفر نه اسلام ته اوړېدل دا باعث رحمت وي، چې کافر مسلمان شي نو د کفر په حالت کې چې د سم کړي ټول وته الله وبخي معافي کی. او بیا هم حضور علیہ السلام آیت مبارک فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جمدی خکړی شوی لور د هغې نه به خدای تپوس کوي چې تی په کوم ظلم ستم او په څه جرم کې ته قتل کړی، په څه کې ته قتل کړی شوی. نو چې د دغه ماشوم الک یا ماشومې جینۍ چا چې قتل کړي د دغه مقتول نه به تپوس کېږي چې تی په څه جرم کې قتل کړی، نو ظاهره خبره ده دغه ماشومه به ورته وایي چې جرم مې دا دی چې الله تا جینۍ پیدا کړی ما، نو ستا د هغې پیدا کولو په وجه باندې دې سړي زور مال راکړی تا باندې وس نه رسي زور یې زما نه ایستی دی. نو دا په الله اعتراض کول دی، بیا به الله تپوس کوي د دې بنده په باره کې. بهرحال لور د الله د طرف نه رحمت دی، که د چا په کور کې یو پیدا شي شکر پې ویستل پکار دی، که ګڼې پیدا شي نو دا ګوره نعمت او رحمت وګڼه چې تاله څه درکوي دا د دوی د برکته درکوي. او که دا لوڼه دې د مخې اخوا شوې نو د پولې پړق ته به بیا ناسته ایس به درته میلاویږي نه، او پمن خراب مرض به درته ولګي، د تنهایۍ په بیمارۍ کې به انسان مړ شي. نو د دې د وجې نه د لور دا وجود د ځان دپاره رحمت او دا خوشبو ګڼل پکار دی. د لور خیال ساتل پکار دی، د خپل خور خیال ساتل پکار دی، او داسې چې ستا په کور کې ناسته ستا بیبي ده نو د دیم خیال ساتل پکار دی، د خپل والدې محترمې د خپو لاندې جنت ګڼل پکار دی، او ځان لکه جنت کې کار کول غواړي جنت ګټل غواړي نو د مور خدمت وکړه، د لور ښکلې تربیت وکړه، د خور عزت وکړه، تعالی به خدای پاک اوچت او عالی شان مقام او مرتبه درکوي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په ټولو په حال باندې رحم او کرم وکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।